زموږ جنرال صاحب فرمایي چې د یو پاکستاني وینه او د زرو افغانانو وینه دا مونږه د یو پاکستاني وینه دا مونږه د افغانانو نه بهتره ګڼو او دا مونږ ته معزز او معتبره ده. نو د دې خبرې مقصد دا دی که څوک پې پوهېږي چې د یو پنجابي تورلنګي وینه او بل طرف ته زر پښتانه مونږ خیبر پښتونخوا والا دا ټول مونږ د په افغانانو کې حسابوي چې دا افغانان دي، مونږ ټول پښتانه که څوک پې پوهېږي. او که د چا په سمجھ کې نه راځي که دوی مونږ پاکستانیان ګڼلی، مونږ دغه ملک چې کوم دی شهریان ګڼلی او په دغه ملک کې زمونږ څه حیثیت وی نو خیبر، افریدو، تیرا، هغه د باجوړ، وزیرستان، هغه د بلوچستان او د کویټ پورې په دغه ملک کې به یو پښتون در په در او خاورې په سر نه و. بل طرف ته چې تاسو دا وایئ چې موږ افغانیانو او د پاکستانیانو یو پاکستانی او زر افغانان، د افغانستان خو زموږ مسلمان ملک دی، داسې به مو ویلي چې یو پاکستانی او 2000 هندوان 3000 به یاد کړي. نو تاسو د اسلامي ملکونو په منځ کې داسې نفرت پیداوئ او بیا زموږ پښتانه وروڼه دي او زموږ د پلار نیکه ملک دی او زموږ د یو نیکه اولاد یو پښتانه دي او زموږ سره اسلامي ملک دی، د هغو په حقله د هغو خلاف تاسو داسې پرپګنډې او داسې خبرې پیلوئ. د دې خبرې مین مقصد دا دی که څوک پرې پوهېږي چې یو تورلنګی او زر پښتانه برابر دي. پښتنو دغه شانتې به مرئ، دغه شانتې به در په در خاورې په سر یې او په دغه ملک کې به تاسو د دغه افغانان وی او افغانان په نوم باندې به مو وژنې، په خیبر کې، په تیرا کې، په بلوچستان کې، په وزیرستان کې، په پېښور کې، په سوات کې، هغه چې کوم دی تر کالامه پورې او د باجوړه پورې دیره پورې په در په در خاورې په سر یې او زه یې دغه شانتې ګرځئ چې د خپل حق دپاره نه ودرېږئ.